دلته راته چا وي دونه ماشومه په دا کلنډرانو کې دونه ماشومه دلته کوستل ته اوښې جوړه د بدعملۍ دپاره ماته اواز وکړه مولوي صاحب دې ماشومې سره بدکاري کوي په دا اړه کې زما محترمو تاسو نه ماشومه په او ماشومې څه خبره کوي ابرز وګوره قله دیدار سنګ کې په پنجاب کې ابرز یو جینۍ د قبر نه رسته ده ماته چا اواز وکړه مولوي صاحب د عافیه صدیقي دپاره اواز وکړه په منبر باندې نو ما ورته قربان چاته اواز وکم عوامو ته اواز وکم که سیاستدانانو وی جی عوامو ته اواز وکم مې راشه زما عوام خو که ته د لور خور اواز کوم زما عوام خو ماشومان ګاډو ته د زنا دپاره خېږي زما ستا عوامو ته د هغې لور خور اواز وکم چې دې نه په مړونې باندې زما لور خور نه پاتې کېږي ورشه په پنجاب کې وګوره جینۍ د قبر نه رسې ده 3 کسان ورسره اجتماعي د مړي سره زنا کړې ده زما محترمو دا ایمان دی زما ستا نه مړه لور خور نه پاتې کېږي زه د عافیه صدیقي دپاره چاته په پاکستان کې اواز وکړم چې هغه قوم مړه لور خور په قبر کې نه ده پرېښې د قبر نه ایستې ده یو حجرې ته یې وړې ده په 3 کسه یې ورسره زنا کړې ده په 3 کسه د یوې مړې زنانه سره بدعملي کړې ده او بیا یې پرېښې ده زما محترم کم قوم ته اواز وکړو مې ته کم قوم یا او که سیاستدانان خبره کوي نو په سیاستدانانو کې د هغې د کرسۍ نه نه پارېږي جي د هغې په کرسۍ باندې جنګ دی جي عمران خان ښکته شو جي پی ډي ایم بره شو د کرسۍ نه چې بارک شي زما د لور خور د عافیه صدیقي اواز به اوچت کړي او که څوک اواز اوچت کړي په اسلام کې مرد مجاهد اسلام سینیټر مشتاق احمد صاحب چې اواز یې اوچت کړ همدې خلکو پسې پراپګنډه وکړه یاره چې زموږ په خرچه باندې تللی تاسو دومره نران یې چې تاسو خرچې ورکولی شئ ستاسو ایمان ګورم چې پاکستان کې تاسو کله د اسلام د نفاذ دپاره اواز اوچت کړی دی ماته وښیه چې ته هغه ته وایې چې دا زما په خرچه ته نرشه تا د خپلې خرچې نه پاتې کېږي نو راشه جمعیت او پی ډي ایم وګوره الزام مې پوه لګو چې زما په خرچه ته نرشه په خپله خرچه نرشه ستا ایمان ګورم زما که هغه د ما د لور خور اواز کوي چې یو مظلومه ده د 20 سال نه په قید کې پرته ده هغه ظلمونه ورسره کېږي سپي یې پرې ورپرېښوده زما محترمو زما لور خور دا د پاکستان دپاره چلنج دی چې هر پاکستان کې هر سیاستدان راځي د سیاست د چمکاوېدو دپاره ابتدایي خبره دا غي چې ډاکټر عافیه صدیقي به رها کوم دا زما لومبۍ منشا ده چې کله په اقتدار کې راشي او وزارتونه میلو شي قسم دی دا خبره ته داسې ایره شي ته به یې د تصور کې نه ده راغلی او چې څوک اواز اوچت کړي لکه مشتاق احمد صاحب سینیټر وګوره د جماعت اسلامي ماته یو کس ویره چې دا جماعت اسلامي داسې لږه ټوله ده چې دا کار نه ده د جمعیت او د پی ډي ایم په مقابله کې ډېر لږ دي ما قربان تا نه تپوس کوم بدري صحابه څو بدري څو صحابو 313 صحابو جماعت یې وړو کړو لیکن چیلنج یې په زرګونو افرادو نه ورکړو جماعت اسلامي ټوله به وړه ټوله لیکن د پی ډي ایم او دغه غوندې په اوټونه کې ودرېږه شکایت به ورکوي دا پیر انشاءالله ټول لاس اوچت کوي انشاءالله الرحمن دا زموږ ایمان او عقیده ځکه موږ سره بل اپشن نشته موږ سره باسواده جماعت اسلامي نه بل اپشن نشته که تاسو ووایئ چې که چا سره یې نو ووایئ لاس اوچت کړئ ماته ووایئ چې ماته پته ولګېږي څوک شته داسې چې هغه وایي چې ما سره اپشن شته اوچت کړئ لاس چې ماته پته ولګېږي ځکه که په پاکستان کې د قانون د اسلامي قانون د سود خلاف تحریک چلیږي او بل په سینټ کې پاس کېږي نو جماعت اسلامي سینیټر صاحب مشتاق احمد صاحب ولاړي که د ټرانسجنډر خلاف د اسلامي مذهب پامال کېږي او وګورئ سینیټر مشتاق احمد صاحب په دغه کې سینټ کې ولاړي د ما محترم ما سیوا د دې نه ماته بل کس وښیه داسې که نه چې د اسلام مقدمې په پاکستان کې نه وکړې ده شته څوک داسې ماته وښیه بیا راپاسې یاره جي دا زموږ په خرچه باندې تللی ته نرشه ځان ته نرشه که نه ته به تللی وې او ته دومره تکړی چې ستا په خرچه باندې تللی دی زما محترم نو خبره دې پورې کوم ما ته وی قاري صاحب د ډاکټر عافیه صدیقي اواز اوچت پاکستانیانو ته مې پاکستانیان خو ټیک ته اواز اوچتوي خو هغه د بربنډ حریم شاه اواز دی اوچتوي چې د هغې ویډیو په یوټیوب ګوګل او په وټسپونو کې بربنډ راشي د هغې لور زما لور خور ده جي دا زموږ د پاکستان عزت دی نن حریم شاه بربنډه ستا د پاکستان د قوم عزت دی د ما محترمو نن که ته لایک ورکې نو د هغه کنجرې له به ورکې چې د سعودي په سرزمین باندې ګډاګانې کولې خپل جسم یې هلکه مسافرو ته ښکاره کړو هغې له ته لایک ورکې تاله شرم پکار دی مسلمانه ای د محمد رسول الله امتي ته په کوم لاس باندې ستا دا لاس ته داسې شي لکه ابولهب ته چې نبي علیه السلام خیرې کړی وي چې تبت یدا ابي لهب وتب د ابو لهب دواړه لاسونه دې الله تبا کړي الله دې ستاسو هغه لاسونه تبا کړي کوم لاسونه چې بربنډې ښځې له لایک او شیر ورکوي د ما محترم
مونږ د شرم پکار دی ته به اواز نو مې ته پاکستانیانو ته وې چې هغې ماشومان د بدکارو دپاره پرې نه ښودل زه نه د چا نه یېرېږم او نه د چا نه شرمېږم ما سوا د یو ذات نه زمونږ شیخ صاحب وي چې کوم انسان د بل انسان نه یېرېږي فقط کفر دا کافر دی انسان هغه دی چې هغه فقط د الله نه یېرېږي چې د انسان نه یېرېږي ورته انسان نه ویم دا ګویا کافر دی زما محترم ما وې د اکثر دا خبره کوم دا زه کفن ګرځوم زما محترم څنګه چې زموږ علما کرام پرله پسې علما حق علما دیوبند د شهادتونه د شهادت جامونه نوش کړ ما د الله دپاره دا در کړی خدایه که مرګ راکړې ماله د شهادت مرګ پکار دی ماله د دلګانو د پستۍ مرګ نه دی پکار ماله د شهادت پکار دی موږ ټولو له شهادت مرګ پکار دی انشاءالله الله سوچت کې د موږ ټولو له د نو خبره دې پورې کوم نبی علیه السلام مبارک فرمایي اواز به اوچتو د خپلې خور عافیه صدیقي د سیاستدانانو نه به دا تمه نه کوو چې دی به کلاس اوچت کړي اواز به اوچتو انشاءالله الرحمن جماعت اسلامي سره به څنګ ودرېږو انشاءالله الرحمن لاس اوچت کړئ څوک سره چې پته ولګي انشاءالله الرحمن سلام